زما نوم شجاعت علي دی. زه د هرات یونین کونسل ضلعي کونسلر یم او زه په دې نوي ویب سایټ لانچ کولو باندې نیا پیغام چې نوم دی تاسو ته مبارکي درکوم او امید لرم چې تاسو به انشاءالله زموږ مسایل چې دي زموږ مشکلات چې کوم دي هغه به اجاګر کوئ او موږ به یې ته نشاندهي کوو او تاسو به یې مخې ته په دې سایټ باندې ښایئ چې خلک پرې ایکشن والي او زه تاسو ته بیا په دې سایټ په لانچ کېدو باندې ډېره مبارکي درکوم. د وسه پورې په موږ چې د کله نه انتخابات وشو نو موږ هلې ځلې شروع دي او زه به خپل د یونین کونسل په باره کې دا ووایم چې د کله نه پاکستان سوات په پاکستان کې ځم شوی دی نو بیا دا وخت نه واله د دې وخته پورې داسې څه ترقیاتي کارونه نه دي شوي چې د خلکو مطلب هغه ضرورتونه چې کم دي چې هغه پوره کړي. بهرحال اوس موږ خپل دا ایفرټ شروع کړي دي چې موږ په هر د لوکل باډي چې کوم ګورنمنټ راغلی دی نو زموږ سره دومره وسایل هم نشته خو د هغې باوجود موږ او زموږ ملګري چې کوم دي که هغه د ویلج کونسل ناظمان دي نایب ناظمان دي یا کونسلران دي یا د ضلعي کونسلران دي یا د تحصیل دي نو موږ په هر دغه باندې منډه ووهو اول کوشش خو زموږ دا چې د خلکو مطلب چې کوم مسایل چې کوم دي تنازعات چې کوم دي چې هغه موږ مطلب چې په ډور سټپ باندې حل کړو او خلک تاڼې تاثیرو ته پرېږدو زموږ زیات کوشش په مسالتي دغه کې دی او د ترقیاتي کارونو لپاره باندې وو فلحال موږ ته لږ بجټ میلاو شوی دی د هغې مناسب موږ لګیو او ذاتي موږ خپل له جیب نه کوشش کوو چې زموږ څومره وس کېږي چې هغه موږ ولګوو خو بهرحال یونین کونسل د مسایلو نه ډک دی که په سکول باندې موږ بحث وکړو نو اوس یو طرف ته ګورنمنټ وایي چې دا مو هغې روان کړی دی چې ماشومان په سکول کې داخل کوي واکونه کوي بل طرف ته چې ته ماشوم سکول ته راولې نو تا ته وایي چې په سکول کې ځای نشته نو پکار ده چې مطلب موږ سره سکول کې چې کوم پرایویټ سکولونه دي چې په هغې کې مثلا اضافي کمرې جوړېږي چې ماشومان هم داخل کړو د هسپتال زما په پوره یونین کونسل کې هسپتال نشته یو بیسک هیلث یونټ دی او هغه هم په ډېر خراب حالت کې دی لکه مطلب چې د هغې لیټریس چې دي یا واشرومونه چې کوم دي هغه ډېر بد حال دی چاردیواري چې دی نو چاردیواري نشته او میډیسنز خو بس په ټول پاکستان کې دغه حال دی نو موږ به دې سب ګیله وکړو د پارس په دغه باندې به زه خبر وکړم ځکه زما خپل غټ دغه چې دی شوق دا دی چې ونې دې ولګي او بوټي دې ګټ نه شي نو په دغه هکله باندې زما فلحال خو زه د ډیپو صاحب چې زموږ کوم دی لکه هغه چې کوم دغه شروع کړی دی خاص کر د پارس په باره کې نو هغه ډېر ښه روان دی او موږ هم په دې کې سپورټ کوو او موږ نوې پلانټیشن وشي او دا کمې چې دي چې د دې حفاظت وشي او دا کټ نه شي نو په دې باره کې موږ لګیا وو خپل ملګرو سره میټینګونه کوو کینو پاسو او انشاءالله زموږ اولنی کال دی خو دویم کال کې به موږ هغه څه وکړو چې ته بیا زموږ نه تپوس وکړو تا ته به موږ ریکارډ وکړو چې موږ دا کړي دي فلحال لا موږ په سټرګل کې وو. منتر علي خان دا ډېر زبردست خبره وکړه د بچی سره زموږ یوه مسله روانه وه د اتو میاشتو نه موږ په دغې پسې کوشش کوو او الحمدلله چې هغه نن حل شو ماشینان لاړو په هغې باندې کار شروع کړو او تقریبا داسې د 35 لک روپو پورې کم زیات هغې به موږ ته بجټ راکوي او زموږ هغه کروټ چې هغه زما د یونین کونسل ډېره دیرینه نو هغه نن حل شوه او زموږ سره زموږ د ناظم صاحب باچا صاحب او د سهیلواب صاحب دوی د هغې ابتدا وکړه او موږ نن ډېر خوشحاله یو په دې باندې چې لږ زموږ دا مسله حل شوه زموږ حل شوه نن هغه شروع کړه انشاءالله لس ورځې ټایم موږ له راکړی چې په لس ورځو کې به دننه روډ بیا کولاو شي نو د لس ورځې به موږ تکلیف تېر کړو خو انشاءالله دغه مسله چې زموږ وه نو د هغې نه لاندې ډېره غټه ځمکه وه او د هغې د اوبهخور او بیا هغې سره لار وه نو د دې خلکو دغه غټه مسله چې وه نو دا الحمدلله چې زما او زما د ملګرو د کوششونو په بدولت باندې نن حل شوه او علي صاحب او د هغې هغه نور مشران هلته موجود وو د هغې ابتدا وکړه اوس به ماشینان لګیا دي او که تا ته چې ته مقرره هلته به هم راشي هلته به یې وګورې ریکارډینګ به وکړو زموږ چې بهر کوم ملګري دي په بهر ملګرو کې چې هغه زموږ د علاقې یونین کونسل ویني چې او انشاءالله دا مسله چې ده حل شوه. نیا پیغام ویب سایټ په ساده سره تاسو پیغام ورکول غواړئ د نیا پیغام په وسادت سره به زه دا ووایم ټول خپل یونین کونسل والا ته هم او ټول خیبر پښتونخوا ټول پاکستان والا ته چې څوک دا سایټ ګوري نو انشاءالله چې دا به د دوی په مسایلو کمولو کې ډېر مدد به پکې وکړي
او خصوصي وزارت دا پیغام ورکوم چې هر سړي ته پکار دي چې خپل ماشومان باندې سبق وایي او تعلیم هم کړي چې کله تعلیم هم شي نو ان شاء الله زموږ مسالې به نیم په نیمه باندې ختم شي.